أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدقت يا رب العالمين. د کافرانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ټکراو کو نو د هغې یوه وجه به دي دام وي چې کله به ورته ویلی شو چې تاسو به یې څوک ګورئ، تاسو به د قیامت په ورځ باندې څه کوئ، نو دوی به وي وایي موږ سره زموږ خدایان شته که نه باطل خدایان به یادو. نو الله رب العزت ورله وفرمایل چې به یې دي خو څه کولی نه شي، وایي نه دی به په زوره کوي، دی به الله ته سفارش کوي. اوس الله رب العزت د هغې رد کوي. الله وایي وکم من ملک او ډیر د فرشتو نه فی السماوات په اسمانونو کې دي لا تغني او ډیر د فرشتو نه په اسمانونو کې دي لا تغني چې هغې نشي دفع کولی نشي بې پروا کولی شفاعتهم شفاعت د هغوی او سپارش ته د دغو شیئا هیڅ څیز لره ډیر د فرشتو نه دي په اسمانونو کې خو دي د الله رب العزت په مخ کې چې دی د دې دا سپارش هیڅ څیز هم اخوا دېخوا نشي کولی الا من بعد مگر پس د هغې نه ان یأذن الله چې حکم راشي د الله رب العزت. نو ډیر د فرشتو نه دي چې په اسمانونو کې څه کار نه ورکوي شفاعت او سفارش ته دیو شیئا د هیڅ څیز الا من بعد مگر پس د هغې نه ان یأذن الله چې راشي حکم د الله رب العزت لمن یشاء چا لره چې وغواړي ویرضا او د چا دپاره چې خوښوي. نو د الله رب العزت یو هغه ته چې یو کس سفارش کوي، یو کس وی چې الله رب العزت یا یو بنده وی یا فرشته وی مقربه ده که غیر مقربه ده، هغه وی چې یو بنده ته د بخښنه وشي د عذاب نه بچ شي، نو الله رب العزت فرمایي د ده خبره نه قبلیږي، دې سفارش نشي کولی الا من بعد ان یأذن الله مگر وروستو د حکم د چا نه د الله رب العزت نه چې الله حکم وکړي او الله د چا دپاره رضا وي د چا سره محبت ساتي خوښوي چې د ده سفارش وشي نو د هغه سفارش به کولی شي. لکه دنیا کې عام طور ته د چا دربار ته ورځې نو د هغه دشمن خو به نه ورولې، داسې به ورولې چې کم از کم هغه کس چېرته د هغه خبره امینه یم پیښ شو، مثال په طور چې اوټ قدرې خو ورکړي خندا یې خو ورپسې نه کړې، که اوس ده ورپسې خنداګانې کړي اوټ یې قدرې نه یې ورکړی او اوس د هغه دشمن یې ته دې ورولې چې جي دا د ده زه سفارش کومه ورته ستا دماغ خراب دي ته لاسوي ده خو ما څه پس اوسه پورې کنځلې کولې. د دې وجې وایي چې الله رب العزت نو اوس چې سفارش ته فرشتو چې دا لوی هغې کې مقربې فرشتې دي عامې فرشتې نه حاملین عرش حضرت القدس والا په هغې کې بیا لاندې د عرش نه چې کومې دي بیا اسمانون والا بیا فضا والا بیا لاندې ځمکې ته رزده کشن لاندې بس مختلفو ادوارو سره مختلف سټیپ بای سټیپ را روان، نو دغه ټولې فرشتې چې راجمع کړي او که مقرب وي الله رب العزت مخکې سفارش نشي کولی مگر په حکم د چا سره د الله رب العزت سره. او الله رب العزت د سفارش باره کې فرمایي چې وی دلته ويرضى اكيد لګو الله به فرمایي ولا يرضى لعباده الكفر وی چې الله د چا باره کې رضا وي نو د هغې سفارش په فرشتې کوي. او قرآن کې بل ځای تېر شي ولا یرضى لعباده الکفر الله په خپل بنده باندې د خپل بنده په کفر خوشحاله نه دی، په هغې رضا نه دی. نو چې الله په کفر باندې خوشحاله نه دی نو معلومه دا شوه چې فرشتې به د کافر دپاره سفارش نه کوي. بس اسانه خبره شوه. یا بل ځای کې الله رب العزت فرمایي ان الشرک لظلم عظیم، یقینا دا شرک چې دی دا یو ډېر لوی ظلم دی. نو چې لوی ظلم دی نو فرشتې به د ظلم عظیم چې هغه مشرک دی د هغه دپاره به څه نه کوي سفارش نه کوي. نو د کافر دپاره او د مشرک دپاره
د ده دپاره به سپارش فرشتې د سره کوي نه، دا د دې هسې خیال دی. امام رازي رحمه الله د دې تعبیر کوي په جبري سپارش سره. وایي کافران وایي چې جبري سپارش به کېږي، خو دا هېڅ نشته. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی کله چې دعا وویلی شي، وایي بانګ وویلی شي، تاسو دعا وایي اللهم رب هذه الدعوة التامه. په دې کې وسیله مقام راځي. وایي تاسو د الله نه ما د مقام محمود راځي، تاسو د الله نه ما لره څه غواړئ؟ دغه غواړئ. آت محمد الوسیلة والفضیله، خدای پاکه دغه وسیله ورکه. نو اوس دغه مقام چې دله ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله رب العزت، نو به الله رسول الله صلی الله فرمایي زما یعنی یقین داری چې دا به ما ته ملاویږي، زما یقین داری چې دغه مقام به ما ته ملاویږي، دغه مقام به ما ته ملاویږي. اوس پکې خبره داره چې ته سوال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په دغه مقام محمود دغلته چې دی سجده لګوي د امت دپاره. نو چې کله سجده لګوي نو په هغه سجده باندې علما بعضې لیکي چې 10 کاله به دا سجده لګوي. څومره؟ 10 کاله به سجده لګوي چې خدای پاکه د امت سره د انسانانو سره چې دی حساب کتاب شروع کړي. 10 کاله یوه سجده. ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان عظیم شخصیت، عظیم رهنما چې د الله ښکلی محبوب دی، زمونږ او ستاسو هم ښکلی محبوب دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه د الله د حکم نه علاوه څه نشي کولی. 10 کاله سجده لګي، پس هغې نه ورته الله اجازت کوي. نو الله رب العزت ورته فرمایي یا محمد ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع. وی اے رسول الله صلی الله علیه وسلم، اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ارفع رأسک، خپل سر مبارک اوچت کا. اے سل تعطى، ته سوال وکړه درکولی بشي. واشفع تشفع، سپارش وکړه سپارش به دې قبلولی شي. نو دا پس ته څه نه چې 10 کاله سجده ولګوله چا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. او د الله نه څه وکړو؟ سوال وغوښته. نو پس د هغې به بیا چې دغه شروع شي، او بیا د هغې نه وروستو به واړه شفاعتونه بیا شروع شي. د علماو به شروع شي، د اتقیاو زهادو عبادو دغه ټول به وایي چې خدای پاکه د دا عبادت را سر کړو، مم کړو، دم کړو، خدای پاکه دې را سر د نیکۍ په مجلس کې ناستو، خدای پاکه د پلانکي د دین کار کې امداد کړو، دې چې د پلانکي 2 کسانو له روغه کړې وه، دا مختلف خدای پاکه زما کور وانې د پکې سمه خبره کړې وه. داسې جنتیان به بیا چې دی د دوزخیان حتی آخره کې تر دې پورې چې دوزخیان جنتی به چې دی د دوزخیانو په سبونو تیریږي، نو چې هغې کې یو جهنمی به آواز ورکړي چې پلانکي ته ما نه پېژنې؟ نه دې پېژنم، په پلانکي وخت کې په تا باندې ما یو ګیلاس اوبه څښلې وې، هلکه لاسه به یې ونیي د خدای دربار کې به یې پېښ کړي. نو چا دربار کې به یې پېښ کړي؟ د الله رب العزت. نو ګوره د الله د اجازت نه بغیر هېڅ هم نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د الله هر نبی ته اجازت ورکړی شوی دی، هغه په خپل ژوند باندې دعاګانې غوښتې دي او الله دعاګانې هغه دعا قبوله کړې ده، خاصه چې کومه دعا وه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ما خپله دعا هغه د قیامت ورځې له اشاره کړې ده. څه دپاره؟ د قیامت په ورځ باندې به زه به د امت دپاره سوال کوم. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به الله وی سوال وکړه چې څه ته غواړې، او ستا د امت نه چې چا ما سره شریک نه دی ګرځولی، ستا په شفاعت سره به زه هغه ته بخښنه کوم، ستا په شفاعت سره به څه کوم؟ هغه ته بخښنه کوم. نو الله دې موږ له هم د سنتو توفیق راکړي، الله یې توفیق راکړي. نو د دې وجې وکم من ملک، او ډېر د فرشتو نه فی السماوات، په اسمانونو کې دي، لا تغني شفاعتهم، چې په کار نه راځي شفاعت د دې شیئن د هیڅ کافی کیږي نه شفاعت د دیو هیڅ ته الا من بعد، مگر پس د هغې نه ان یأذن الله، چې حکم وکړي الله رب العزت لمن هغه چا دپاره یشاء چې وغواړي، ویرضا او چې الله یې خوښوي. ان الذین یقینا هغه کسان لا یؤمنون چې د ایمان نه ساتي بالآخرت، په آخرت باندې لیسمون الملائکة، دی مسما کوي فرشتو لرا، نمونه ورکوي فرشتو لرا تسمیت الانثى،
هغه نومونه د زنانو الله رب العزت فرمایي چې کم خلک ایمان نه ساتي بچا باندې په الله رب العزت باندې بچا ایمان نه ساتي په الله رب العزت باندې نو دی پرشتو ته سوی د جنکو نومونه ورکوي وای دا د خدای لوریانې دي او یو تفسیر لیکلی دي وای چې دا د خدای لوریانې دي او دا پیریانې چې کم دي پیریانې یعنی دای مؤنثات چې کم دي دای میندې دي فرشتې لوریانې دي او د دې میندې چې دی پیریانې نعوذ بالله داسې قسمه کیسې کې الله وی وما لهم او نشته دوی د دوی د بارا به په دې باندې من علم سعلم ولا په دې خبره باندې نشته وما لهم ونشت دی لر به بدی باندې من علم سعلم یتبعون دی تابداری نکوی الا الظن مگر د اٹکل دی تابداری نکوی مگر د ګمان الک ځوان به معنی د یقین امراضی او ځوان به معنی د تش ګمان امراضی الله وما لهم ونشت دی لر من علم سعلم یتبعون دی تابداری نکوی الا الظن مگر د تش ګمان د خیال و ان الظن او یقینا دا ګمان چې دی لا یغنی فائدہ نه ورکوي په مقابله من الحق په مقابله د حق یا مه د حق د شیئا د هیڅ الګ به یقیني چې هغه د دنیا په امور کې فائدہ نه ورکوي نو چې بیا یو طرف ته دین دی او بل طرف ته چې ستا خیال او ګمان دي صرف زما عقل دا وي دا ما عقل داسې وي نو دغه سیزونه کار نه ورکوي نو مطلق ګمان چې دی نو دا یو اسی ګمان په یو خبره کې ځان له خبره ده او یو د ګمان غلط کول په مسلمان دا منه دي ظن المؤمنون خیرا په مسلمان به د خیر ګمان کې او بیا خپل ګمان د دین خلاف استعمال الله بالکل حرام دی منه دی کفر دی الله دې دغه نه بچ کی بعض ګمان دلته بعض ځینو کې دا په معنی د یقین راځي نو الته بیا چې دی هغه یقین په معنی چې کله راشي نو هغه صحیح دی هغه د مؤمن شیوه ده الله رب العزت فرمایي لومبنې سپاره کې وي دا مونږ کول دا ډېر ګران دی دا څه شی و انها لکبیره ګران کار دی کنه مونږ کول سړی او 10 چرندام کوي بیا منزل ځان تیاری شیطان ورتی مکه و دوی زب مونږ کوم نفس ورتی الک او به یخی دی یخنی د مکه و بستر به ګرمه پرې دی مپاسا دا خو مله ټول خلک لاود دي ته مو دشه نو مختلفه خربې ورته کوي خدا مسلمان باندې را پاسي الله دې توفیق راکړي کمزورې وي خو انسان دې الله دې توفیق راکړي دا الله نه انسان سوال وکړي د روزي اخیره ورځ دي چې دا الله نه سوال وکړو نو الله رب العزت بلا د انسان تقدیرونه بدلی په دعا سره نو بیا دا خو فرض عبادت چې د الله نه وغواړو ولې به الله نه نصیب کړي خو چې د زړه نه وغواړو الله دې توفیق راکړي او بل دې کې دعاګانو ته هم ډېر اجر نشته دا خو پته لازمي عبادت ته دعاګانې بس کې هغه سیس کې استخارې او دعاګانې کوه چې کم دا اختیاري سیز وي دا خو پته لازمي سیز دې کې خو بله خبره نشته خو خیر د الله رب العزت نه به غواړو چې الله هدایت را نصیب کړي الله را نه د نیکۍ کار واخلي الله نه بغواړو الله توفیق راکړي نو بیا الله فرمایي ورپسې وی الذين يظنون انهم ملاقو بل سپاره کې بیا فرمایي انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون دغه کسان دي چې دی ګمان کوي دا څوک مونږ ودس کوي مونږ کوي دی ګمان کوي نو ګمان به معنی یقین چې دی یقین ساتي دا مونږ دی ولي کوي دی یقین ساتي چې مونږ به ملاقات کوو د چا سره د الله رب العزت سره وانهم الیه راجعون او یقینا دي چا ته رجوع کوونکي دي الله رب العزت راتلون کړي نو بیا دا ستاسو اٹکل ګمان وغیرہ دا په اعتقادیاتو کې د سره نه چلیږي باقیده کې خود سره نه چلیږي نو الله رب العزت دې نه کې توفیق راکړي الله فرمای وان ظن یقینا دا ګمان چې لا یغنی فائدہ نور کوي من الحق په مقابله د حق کې دا نکابی کیږي په مقابله په محمد حق شیئن هیڅ لرا فاعرض نو بس مخواړه عمن د هغه چانه تولا چې دی ګرځي چې څوک ګرځي د الله رب العزت فرمای چې د دینه څوک مخواړه ولم یرید او دی اراده نه لري الا الحیات الدنیا مگر د زندګی د دنیا دی صرف د زندګی د دنیا اراده لري ذالک مبلغهم دا انتها او منتها د دیودا من العلم
د علم نه. ان ربک یقینا رب ستا هو دغه الله چې دی اعلم پوهیږي بمن په هغه چا باندې ضل چې دی بېلارې شوي دی یا بېلارې کېږي عن سبیله د لار د الله رب العزت نه. الله رب العزت چې دی هغه ته علم دی په هغه چا باندې چې هغه ګمراه شو د څه نه د دین نه. یقینا الله رب العزت چې دی هغه ډیر پوهیږي په هغه چا باندې چې ګمراه شو د سمې لارې نه. وهو دغه الله تعالی اعلم پوهیږي بمن اهتدی بمن په هغه چا باندې اهتدی چې دی په هدایت دی. نو ګوره الله رب العزت فرمای چې دغه خلق چې دا کم د دین طرف ته نه راځي نو فاعرض عمن تولى تم ته بس مخ واړوه ها د چانه چې چا شا کړله چې چا شا کړه د الله رب العزت ذکر ته. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا نو ذکر به معنی د نصیحت واخله چې چا د الله رب العزت نصیحت یعنی قرآن ته څه کړله شا کړه نو الله رب العزت فرمایي تم د دې نه څه وکړه مخ واړوه. یو دا به ذکر به معنا خاص ذکر مواخله چې څوک د الله رب العزت ذکر نه کوي او په ذکر او اذکارو کې د ټولو نه لوی ذکر څه شي دی منځ دی. الله رب العزت ته توفیق راکړي. نو چې چا وې دې ذکر ته شا کړه نو اے محبوبه صلی الله علیه وسلم تم ته مخ واړوه تم ته څوګه مخ واړوه. الله دې دغه کرانه ولي او الله وی ولم یرید الا الحیات الدنیا دی اراده نه لري مگر صرف د دنیا. ذالک مبلغهم موږ چې چا دوی بس تا دې پورې علم دی نه خو ستا علم نشته د دې نه خو ستا سوچ نشته بس تا سوچ به دې ختمېږي ورته لکه ټول سوچ راغون شي بس به دې ختم شو. نو الله وی ذالک مبلغهم من العلم بس دا د دې د علم انتها ده چې ټول ارس راغون کا نو د یو میز نه تو راتو کېږي د یو کرسۍ نه چې بس زه به ناست یم خدمت د انسان نشته چې د کم علم که دیني وي که دنیاوي وي چې د هغې صرف فایده دا وي د هغې صرف سوچ دا وي د هغه ستا فکر صرف دا وي چې زه به یې خدمت د انسانیت نه کوم بلکې زه به څه کوم صرف دنیا به ګټم. نو الله وایي ذلک مبلغهم من العلم دا د مشرکانو سوچ دی دا د مشرک سوچ دی. الله هم دې دغه سوچ نه بچ کړي چې دا هر چا وي دیني کې لګیا وي که عصري کې لګیا وي. ذلک مبلغهم من العلم نو د دې وجه وایي بل ځای الله رب العزت فرمای وی سورۃ الروم کې ويعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون. دې د ظاهر دنیا پسې وګرځي چې الګه زوی می پولیس نشو الګه زوی می ډاکټر نشو زوی می وکیل نشو زوی می چې دې پلانکی سیز نشو زوی می چې دې پلاس کې رااله 2 لک روپے کې نو خود دې ته نه ګوري چې دا 2 لک روپے د زما پلاس کې خود دې دا حرام دي که حلال دي دین او کرش په سم شو که په حرام شو دې د دې عہده علما په ولکه 15 لکه 3 لکه 10 لکه 15 لک 25 لک 27 لک پورې باندې ما ولا دا عہده واغشتله خو آیا دې د دې عہدې قابل دی کنه دی شیخ حسن جان شهید رحمه الله بس چا خطر ولېګه بعضی خلک نیکان رستو بیا توبه وباسي هم چې چا سر سوچ پیدا شو نه چې په حرامو کې څوک اخته شو هغه سوچ مشکلی بیا زکه غین راوتل ابل از مونږ سره یو وخت شوی لګ مونږ سره یو ملګری یو بزرګ لتلی نو هغه ډیره تنخواه و بلاشي بلا تنخواه ورته هغه د ژوندۍ کې مشپګ میاشتې شو بالکل سکون مګون آرامي سم نشته هغه ورته د ته چې په کوم شعبه کې لګیای د دې تنها متعلق ته تاسو کړی چې دا تنها کم حیثیت لري حرامه ده په ما بزرګان وایي زمون په شانډیر چاپلوسه مبلوسه نه دي سبا مخامخ کیسه کوي دا ته چې په کوم شعبه کې لګیای دا کوم تنها چل او دومره ډیره ده نو د دې متعلق ته دا معلومات کړی چې د دې تنها ټیک ته ټیک نه ده وی کړی مې دی جی اندازه راته لګېدلې د ځان لمه کارمار وغیرہ شروع کړی دی لګیای مطلب دا خو اسی خبره درته کوم نو وای ته دې پیسو د ظاهر ته ګوري نو کرے ته ګوري الله وی دې ظاهر ته ګوري او هم عن الاخرته هم غافلون دې د اخرت نه غافل دي نو دا څنګه ده الله بیا فرمای ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین وی دی چې بس دنیا کې زندگی دا ژوند تیر کا او نه دوباره دا پاسې د ماسې د مولیانو کې سیده ځان له کار کتل هیڅ هم نشته او یا چې ډیر ډیر لږ مضبوط مسلمان شي په دغه شوبه کې چې په آرامو کې اخته شي بس خدای پاک غفور الرحیم دی دا ځان له باندې کوي نور ایمان ادای نه ځان له باندې کوي بیا الله رب العزت فرمای
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الدنیا دار من لا دار له. وی دا دنیا کور دی، دا څوک چې په دې سيزونو کې مکمل اخته دنیا کور دی، خو من لا دار له چا لپاره چې د آخرت کور نشته دی، چې صرف په دې کې اختر او دې پسې نخته. نو الدنیا دار من لا دار له، دنیا کور دی خو چې د چا لپاره د آخرت کور نشته. ای و مال من لا مال له، مال دی د لپاره خو چې د چا لپاره هغه مال نشته. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و یجمع من لا عقل له، او دا جمع کوي هغه بنده چې دا هغه عقل نشته. بیا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ترمذی شریف حدیث دی اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایه رغبتنا. ور خیال کو هر شعبه ولدي خیالو کی هر شعبه کې کسوک لګي زمیدار ولې نه خیال. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا، ای زمون خدایا وی مگر زوا دا دنیا مونږ لره صرف مقصد، چې صرف مونږ دنیا مقصد وګڼو دی بسیو دنیا بس. هغه حسن بصری صاحب وی دا لکه هغه سپیچ مردار پسې شي. والله وی اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، او زمون د علم انتهام دنیا مگر زوا چې زب وی بخاری شریف بویم، زب ترمذی ویم، زب چې دینو فقه ویم، اصول ویم، پلانکی ویم، او دا بد دي د پارم چې زب په دبل د جیب چې دی پیسې رو باسم دا غینه چې ته کاله کې ته دغه وې نو دا غینه په یو کال 2-3 کال خواري کو خته پاک په لړې رخه خاله لږ یا زبا 14 کال دومره تعلیم کوم نو بیا بچی دی 5000 پیس مقررم 2000 به مقررم دومره دا که زما پیسو تاجت وی کنه او غریب او مالدار به یو شان سنتو نو ولا مبلغ علمنا ولا غایه رغبتنا. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمای چې زمون انتهایی غرضم دا دنیا مگر زو، انتهایی غرض ما زمون دنیا مګه زده خو فکر ساتي ښه. نو د دې وجه اوس داسې خبره د دې ځکه خو بیا د انسان سوچ دا راځي چې ښه نو ولې دنیا د سره ګټل منه دي، دنیا ګټل منه دي نه دنیا ګټل منه نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کته د احادیث ته خیالو کې د کستا ته ار لاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا، ای خدایا زمونږ د پاره د دنیا مقصد مگر زوا چې موږ دنیا ځان مقصد وګڼو دې پسې وګرځو. ته په قران کې فرمای اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. خدایا پاک سره کوم د الله نه بسنګ سوال کوم صرف پاکي هغه کې دي ربنا آتنا فی الدنيا د الله نه بسنګ سوال کو خدای پاک دنیا هم راکا او اخرت هم راکا. امام منذری رحمه الله را نقل کړی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اکثریت دا دعا غوښتل. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وفات کی چې کله مدینه منوره ته راغی هیڅ نو د ابن ربیع روره وګرځو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د کشن خالی خو د تجارت تجربه و ازم په شانو چې څوک مالداری غم نو کرے پسې منډوي که څوک غریب دا هم مجبوری ده الګا تعالی خدای وس پر کړی ته به کاروبار کې کوشش وکړه ته ځان سره لس نور ولګي. مسلمان د خېګړې سوچو آریو چې دینه نو عبدالرحمن ابن عوف سے هغه ول ارس نیم کړو دام ولا هغه ول مالا خیر ابتدایي دور نیمول به ورساغه ورته ماته دونه کیسه مکو ماته صرف د بازار لارو خان. بیا خیر تجارت کې داسې حد ته ورسېده چې کله وفات کېده نو صرف نقدي چې د هغه په څلورو ښځو باندې تقسیمېده. وای سلور ختم ولې مکوي چې حق ادا کول شي شریعت او پنن سبا زمانه کې چې چا خدای وس ورکړي لازم دی وکي ادا نکاح نه ډېر یریږي نه شریعت دا حکم دی ولې چې د زنا روکتام شي نو اوس خو بالغ شي او هغه چې دی حد تورسي او الله سو کوي وي 35 کال دی لا بالغ دی سبا هغه غریب ته هغه نه تاسو کړه هغه بیخ بنیاد دی ته نه بالغ دی هغه چرته د پیر نه ګوري چرته دغه نه ګوري عامل نه ګوري چرته ډاکټر نه ګوري ته ځان ذالک مبلغ. نو خبره دا ده چې هغه نو چې کله وفات کېدو چې حق ادا کول شنو الله وی دې کې ډیر زیات اجر دی او ځکه د زنا روکتام دی. نو خبره دا ده چې کله وفات کېده صرف نقدي چې د هغه په بیبیانو تقسیمي ده نو اس او چې ولاد کلوي نو اته مېسه ورته ملاویږي نو 80,000 درهم چې دا د یو بیبي رسیدل
په هغه دور کې 80,000. او بل صحابي دی غالبا اوس زمانه نوم هېر شو هغه چې کله وفات کېده نو 6 کروڑ دراهم ته غالبا پاتې په میراث کې. او عثمان رضی الله تعالی عنہ مشهور په دې چې هغه ته غنی وي دومره ډیره صحابه کوله او ځنې وخت به د هغه په اوښانو پاسونو دومره سامان د تجارتو چې د هغې به حساب نو خو چې کله به مدینې منورې ته راورسېد نو اعلان به یې وکړو چې د کومو فقراو څومره ته څه پکاري ورشي راوال. داسې نه ده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا. خدای پاکه دا دنیا چې دا زمونږ د آخري انتهای مقصودونه مګرځو زمونږ مقصد چې دا وګرځي نو موږ اوس مقصد دنیا ګرځولې ده دین مو بالکل شاته غورځولې کني د زندګۍ حساب وکړه د سارې چې راپاسې بیا چې کله وده کېږي هغې پورې حساب وکړه وایي ما نن دنیا له څومره ټیم ورکړو که نوکر یم نوکرۍ له مې څومره ورکړو که بهي زمیندار یم زمیندارۍ له مې څونه ورکړو که یونیورسټۍ کې یم یونیورسټۍ له مې څونه ورکړو که هر څه شي یم هسې په ګپو شپو کوي هېڅ هم نه کوم نو ډاپې له مې څومره وخت ورکړو او دین له مې څومره وخت ورکړو نو بس بیا به حساب کتاب پته ولګي. یعنې که موږ داسې وایو زه یم یقینا چې زموږ وخت راغونډ کړي نو ګنټه ټایم به موږ دین له نه ورکړو. نه مقصد چې دی دا به دین ګرځو نور به د خپل بچو داسې تربیت کوو چې هغه ستا بچي وي یا د بل چا نه چې ستا حکم ته منتظر وي. بچي به چې دی د مور او پلار د ادب او احترام خیال ساتي د هغې تجربه زیاتی دی په خپل عقل پوهه باندې هېڅ شي ته نه رسي هېڅ شي ته نه ډېر څیزونه دته نه وي معلوم دی به خپل هر څه دا د مور او پلار په لاس باندې کوي. الله یې توفیق راکړي. او مشران به کوشش کوي هر کشر ته به خپل کشر وي کشر به هر مشر ته خپل مشر وي د هغه به عزت احترام دا نه چې صرف زما د خاندان یا د قبیلې یا د قوم یا د کلي مشر دی بس دا مشر دی هغه شان مشر به دا نه وي چې دا صرف زما بچی دی نو دا زما کشر نه موږ به د دین هره شعبه راټینګو هر کار به راټینګو. الله دې توفیق راکړي. نو د دې وجې صرف چې دی دنیا به ځان له مقصد نه ګرځو آخرت طرف ته به هم لږ لږ کار کوو انتها د علم به دا نه ګرځو چې موږ صرف دنیا وګټو ښه د هر علم. الله دې د نیکۍ توفیق راکړي. او دا به د کور هم سوچ نه جوړو چې بچي ته به څه جوړېږي هغه ورته ډاکټر بچي ته به څه جوړېږي هغه ورته زه انجینر دا ورته نه وي چې بچي انسان به جوړېږي که نه داسې وړوکوالي نه دا سوچ پیدا وړوکوالي نه ولې دا سوچ نه ورکوي د کتاب ته وګوره دغه شان وردي باچې داسې دا هم ورته ووایي چې بچي انسان به هم جوړېږي ستا یو مذهب هم شته مسلمان به هم جوړېږي ستا پرده هم د پرده به تا اچي کنی بیا دغه کیسه دغه اوس کوره تللی ده وړه ماشوم مور او پلار یې وایي د 14.5 یا د 14 کالو ده او جینۍ وایي زه د 18 سال په سوشل میډیا ټول خاندان ور ډنډوره کېږي دغه په پاره میډیا باندې دا کیسه دغه حد ته بیا خبرې رسي چې کله په کور کې اسلام نه مور او پلار په چغو جاړي هغه وایي زه د مور او پلار نه منم یو څه بل څه زه چې دی نو دا ما خپله خوښه ده او دا عمر چې دی نو ځان دا برډ سرټیفیکیټ دی دا پلانکي دی دا زمونږ د وادونو کاغذونه دا دي اگر چې هغې کې به هم تضاد وي یو څه بل څه خو لور یې وایي هغه وایي زه یې منم نه داسې حد ته بیا ولې چې اسلام کله نه اسلام کله نه. الله دې د نیکۍ توفیق راکړي. نو ذالک مبلغهم من العلم الله رب العزت فرمایي دا صرف چې دنیا بصیر دا د دې د علم انتها ده دا منتها د دې د علم ده. ان ربک یقینا رب ستا واعلم دی پوهیږي بمن په هغه چا باندې ضل چې ګمراه شوی دی عن سبیله د لار د الله تعالی نه وهو اعلم دغه الله تعالی هو پوه دی بمن په هغه چا باندې اهتدا چې هدایت یافته دی. نو الله رب العزت په دې کې راوړي الله اسلام را نصیب کړی د الله نه به سوال کوو چې الله استقامت را نصیب کړي. یو اهمه مسله ده په دې ورځو کې چونکې را څرګنده شي نو هغې طرف ته خبره کوو. د سود باره کې راځي بار بار چې سود داسې دی چې دا د الله سره اعلانې جنګ دی. چا سره؟ الله رب العزت سره. یوه بله د بزرګ باره کې راځي هغه بزرګ چې نام نهاد نه چې د الله والی ولی د الله چې د هغه سره هم دشمني د چا سره جنګ دی د الله رب العزت سره جنګ دی. الله هم دې وساتي. نو دې کې د سود دا معامله نن سبا په دې ورځو کې د اخترونو په ورځو کې دا زور والي چې خلک د بینک نه پیسې یا رالي یا چا له بار اغي مطلب سیرو میرو والا یو څه به صرافانو له چې دغې دغه ورکړي پیسې اهي راوباسي خلک بیا هغې له پیسې وړي او د هغې نه پیسې دي. مثال په طور 90 روپۍ رالي نو 900 چې دی زړی ورکړي 900 دا 90 رالي نو 1200 زړی ورکړي یا 1100 ورکړي دی الله در چا چې په څه باندې خبره وشوه
یا مثال به تور هغې وله 800 یا 900 چې دی نوي ورکړي دی وله زرزړی ورکړي نو دا ګورې سود دی دا په شریعت کې منع دي دا سود دی صفا کتابونو د فقه صفا لیکلي جید و ردی سوا نوی او زاړه چې دی دا په پیسو کې برابر دی بلکې دا لاسه کې چې د هغه ټیم چې د کوټا او دغه سیستم او د دراهم هغه برابر دواړه ورته به جنس ولا بدل کې ونه که جنس یو وي د دراهم اگر چې یو کوټه دی یو دغه دی نو پاغي کې سره برابر چې پای کې به یو کې به ملاوټ شي په درهم کې او بل کې به د سره ملاوټ نو او چې جنس یو نو هغه به یو شان حساب ول هغه به چې دی نو هغه اوس خو چونکې کاغذي لوبه شو وغیره او هغه به چې دی نو هغه به دراهم چې دی نو هغه به سود ګڼل کېدو پای پتوید لکه ټول بس د فقه قانون دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم داونه په دې احادیث دغه داغې نه را روان داسې دي چې دغه برابر دي نو په دې کې یو اهمه مسله داره د اختر په دې ورځو کې چې څوک هم داسې کې فرض که نوې پیسې روباسي نو چې 1000 روباسي 1000 روپۍ به ورکړي د 1000 نه کمې یا زیاتې د به سود طرف ته ځي خلک په دې کې اختري د دې نه ځان بچ کول پکار دي ټول رمضان سړی عبادت وکړي او په آخره کې بیا خپل عبادت خراب کړي داسې نه دي کول پکار الله هم دې بچ کړي الله تعالی رضا شي الله دوړ جهان خیر مناسب الله ملک میں اخلاص پیدا کی اللہ دیندار تقوادار پرهیزگار ہم جوڑ کی اللہ حاضر جمع بہی اللہ د نیکی توفیق راکا اللہ د نیکی توفیق راکا اللہ تعالی خوشحال شه صلی الله تعالی علیه